السلام علیکم. نن چې کوم ټاپک دی نو هغه د فیور د ټیبل په حواله سره، یعنی نن چې کوم موږ تاسو ته یو ټیبل راکړی دی، په دې ټیبل کې به موږ تاسو ته د پایرکزیا یا د فیور چې کوم ټیبل دی په هغې په حواله سره به موږ تاسو ته ریسلټ ورکوو چې په دې کې موږ سره کیټګریز دي، دا شان کې زموږ سره ټمپریچر چې کوم دی دا په ډیګري سنټیګریډ کې به سوي، دا شان کې زموږ سره په ټمپریچر په فرنهایټ کې سوي، او بیا به د هغې ډسکرپشن سوي، دا شان کې زموږ د باډي چې کوم نارمل ټمپریچر دی د هغې په حواله سره به خبرې کوو، لو ګریډ فیور باندې به خبره کوو، او موډریټ فیور باندې به خبره کوو، په های فیور باندې به خبره کوو. که چېرته کې زمونږ د باډي ټمپریچر ډېر زیات سیوا کېږي نو هلته بیا څه ویلی کېږي نو په هغې باندې به خبره کوو. نو رال نمبر باندې خبره کوو موږ په څه باندې د پایرکزیا باندې. ګوره دې لیکچر چې کوم دی موږ ډسکس کړی د پایرکزیا په حوالې سره. پایرکزیا څه ته ویلی کېږي؟ پایرکزیا یعنی تبه بخار څه ته ویلی کېږي؟ پایرکزیا ها حالت ته ویلی کېږي چې کله هم زمونږ د باډي ټمپریچر د خپل نارمل مقدار نه څه شي سیوا شي. ټیک ده. نو په اول نمبر باندې به موږ خبره کوو په نارمل باډي ټمپریچر باندې. د انسان د باډي چې کوم نارمل ټمپریچر دی نو هغه زموږ سره 36.5 to 37.5 ډیګري سنټیګریډ دا زمونږ د باډي نارمل ټمپریچر دی، او په فرنهایټ کې چې کوم دی نو هغه 97.7 to 99.5 دا په فرنهایټ کې دی دا ټمپریچر. ټیک ده. او دا زموږ سره دا نارمل رینج دی، یعنی دا زمونږ د باډي چې کوم دی نارمل ټمپریچر دی. ټیک ده. اوس خبره کوو په لو ګریډ فیور باندې. لو ګریډ فیور معنی دا چې خپل نارمل چې خپل مقدار نه لږ شان ځکه سیوا شي دا ته ویل کېږي لو ګریډ فیور. نو دا په څونه کېږي؟ دا 37.6 to 38.0، او دا شان کې په فرنهایټ کې به 99.6 to 100.4. دا به زموږ سره دا به په فرنهایټ کې وي، او دا چې کوم دی دې ویل کېږي مایلډ انفیکشن ان سټرس. مطلب زموږ باډي ته چې کوم دی دا شان کې مایلډ انفیکشن شوی یا دا شان کې موږ د سټرس وي، نو سټرس په وجه باندې زموږ د باډي چې کوم ټمپریچر دی هڅه کېږي هغه سیوا کېږي، نو دغه ته ویل کېږي لو ګریډ فیور. ټیک ده. بل چې کوم دی دا موډریټ فیور. موډریټ فیور معنی دا چې درمیانه حال شانده کې معتدل غونډه کې. نو موډریټ فیور چې کوم دی د دې ویلیو به زموږ په باډي کې 38.1 to 39.0 ډیګري سنټیګریډ، او دا شان کې ټمپریچر چې کوم په فرنهایټ کې دی نو هغه زموږ سره 100.5 to 102.2. ټیک ده. او دا به زموږ سره دا به کامن بیکټیریل وایرل انفیکشن وي، یعنی مطلب زموږ باډي ته به داسې بیکټیریا وایرس داسې سیزونه به انټر شوي وي او هغې به څه کړي وي د هغې له وجې نه به زموږ ته دا موډریټ فیور راځي. ټیک ده. بیا اوس های فیور څه ته ویلی کېږي؟ های فیور ویلیو زموږ سره څه ده؟ هغه به وي زموږ سره 39.1 to 40.4، او دا شان کې زموږ سره به په فرنهایټ کې ټمپریچر وي 102.3 to 104.0. دا به زموږ سره دا به ټمپریچر په فرنهایټ کې. دا چې کوم دا سره دا سیویر انفیکشن دی، مطلب چې کله زموږ باډي کې چې کوم دی دغه پیتوجین څه پیدا کړي، څه انفیکشن پیدا کړي، د انفیکشن له وجې نه بس راځي فیور به راځي، نو دا زموږ سره څه کېږي سیویر انفیکشن دی. او دا کومه فیور دی؟ دا دی های فیور. او دی چې کوم دی مینلی ریسک په دې کې څه وي د ډیهایډریشن ریسک وي په دې کې، ځکه زموږ د باډي چې کله ټمپریچر سیوا کېږي زموږ باډي چې کوم دی هغه څه کوي خوله خارجوي، نو چې څونه خوله خارجېږي نو زموږ وجود کې به د اوبو کمې راځي، نو دا دې کې څه راځي؟ دې کې د ډیهایډریشن څه وي ریسک. ټیک ده. لاس کې چې کوم دی نو هغه های پایرکزیا یا دې موږ وایو های فیور. ټیک ده. د دې چې کومه ویلې ده نو هغه به زموږ سره 41.0 که چېرته کې زموږ سره په ترمامیټر کې 41.0 راغی دا زموږ سره های فیور دی، او دا شان کې په فرنهایټ کې دا زموږ سره 105 راغی 100.8 راغی دا زموږ سره په فرنهایټ کې ده. نو ګوره اکثر تاسو خلکو نه اورېدل ویره پلان کې ته به چې کوم هغه 105 رسېدل وه یا 104 رسېدل وه 103 رسېدل وه، نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره های فیور دی، او دا چې کله زموږ سره د 104 نه هم سیوا شي 105.8 پورې راشي دا زموږ سره بیا های پایرکزیا ده، مطلب دا ډېر زیاته تبه ده، او دا زموږ سره میډیکل ایمرجنسي ده. په دې حال کې به تاسو په دې حال کې به تاسو ځان هاسپټل ته رسوئ او خپل علاج وکوئ. اوس که چېرته کې تاسو د خپلې طبي خیال ونه ساتئ نو دا ته به چې کوم تاسو ته مختلف قسم مسلې منځته راوړلی شي. نو دا و زمونږ نننی لیکچر د فیور د ټیبل په حوالې سره چې په دې ټیبل کې موږ تاسو سره په مختلف قسم ویډیوګانو باندې خبرې وکړلې چې کوم تاسو مین دا خبره ساتئ چې کله هم زمونږ د باډي ټمپریچر د 102 نه څه کېږي 102 نه سیوا کېږي دا زموږ سره های فیور دی، او که چېرته کې دا 104 105 پورې رسي نو دا بیا زموږ سره های فیور دی. ټیک شو. نو په دې ټیم کې تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو به ځان ډاکټر ته رسوئ او د خپل علاج به کوئ، یا په دغه وخت کې تاسو په کور کې تاسو په کار داره که چېرته کې تاسو ډېر زیات پیړ کپړې اغوستې بنین هم اغوستی وي، پکول هم لګولی وي، څادر هم تاو کړی وي، یا چې کوم تاسو په بړستن کې پراته وي نو تاسو کوشش دا کوئ چې خپل وجود څه کوئ یخوئ، د کټ نه راباسئ، د بړستن ځان نه لرې کوئ، دغه کپړې بنین دا شانې کې د خپل مټې لاس مخ وینځئ، دا خپې مټې لاس دا چې کوم دی دا یخوئ، او د ضرورت په وخت کې تاسو پیراسټامول ګولۍ واخلئ، او بیا تاسو ډاکټر ته لاړ شئ چې ډاکټر تاسو چیک اپ وکړي چې تاسو دا ټمپریچر دا وجه معلوم کړي. نو تاسو دا خبر ځان سره یاد وساتئ چې تبه زموږ سره یو بیماري نه ده، بلکې دا زموږ سره د بیمارۍ یو ساین دی چې دا موږ ته شو کوي چې په باډي کې دننه څه روان دی، په باډي کې دننه څه مسله ده. نو امید کوم تاسو به په دې باندې پوه شوئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره. د خدای په امان.